دا کار کوم زه به داسې انجام ته رسوم چې دا به نورو دپاره نښه ته رسوم په چوکو سې به درته بربنډوم بازارو سې به درته شیم هر چا ته به شیم چې جي د سره رشته مه کوئ د سره کته تعلق وکئ او که کوئ په چوک سې دا درته ولاړ دي بیا که تاسو خپله غلطي وي almost 800 داسې پولیس افیسرز دي چې هغوی ته ما سزا ورکړې ده او سختې سزا مې ورکړې ده 800 کسانو ته 800 موږ ټچ کوم 738 هغې میټینګ پورې وه هغې نه بعد چې نورو ته چا سره هم کمپرومایز نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، نواز منګل یم او زموږ نن د خپرونې میلمه د سوات د پولیسو سپاه سالار شفیع الله ګنډاپور صاحب دی. مختصر شفیع الله خان ګنډاپور صاحب چې وړومبی ډي پي او نارت وزیرستان د هغې د کامیاب پیریډ نه بعد بیا دیر له کارک کې چارج میلاو شو. د هغې نه بعد بیا کوهاټ او د کوهاټ د اویا ورځو یو کامیاب پیریډ نه بعد چې هلته خلکو احتجاج هم وکړو چې خلک ورپسې خفه وو. بیا دلته سوات ته رالو. د سوات دغه د کامیاب پیریډ روان دی او تاسو یې ګورئ چې نن موږ وغوښته چې د سوات دغه د حالات څونه کامیابیانې دي ترلاسه کړي انټریسز کیسز کې کوم د منشیات فروشو دپاره. غټه خبره خو دا ده چې د پښتون ولس دومره زیان بم بلاستینګ نه دی میلاو ورکړی څومره چې دغه منشیات فروش آیس دغه دی زموږ د نوي نسل ته چې کوم دی زیان ورسول. او په هغې کې د سوات سپاه سالار شفیع الله ګنډاپور صاحب یو ډېر ښکلی اقدام وکړو چې په هغه د سوشل میډیا د لارې الکترونیک میډیا د لارې چې هغې له یو بل توام میلاو شو چې خلکو ډېر اپریشیټ کړو چې د هغې تصویران اویزان شو. خلکو سوچ کې دغه دی چې یاره پولیس خو د منشیات فروش سړي تصویر نه ښیي. شفیع الله صاحب کلی کچهرې نه بعد بالکل د هغې کسانو د هرې تاڼې مخې ته چې کوم بدنامې زمانو هغه یې ولګول. هسې د دې ډېر زیاتې کامیابیانې دي. یو کامیابي زما په ذهن کې چې کله دوی اس پي انویسټیګیشن مردان و چې یو ډېر کروول سټوري یو داسې یو انټیسټ کیس و چې مشال خان قتل کیس و د عبدالولي خان پوهنتون یو طالب علم و چې هغه هم دې کې دي له الله کامیابي ورکړې وه. سره ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت راکړو. هسې خو موږ ویل چې نارت وزیرستان پیریډ کاره کوهاټ خلکو تاسو پسې احتجاج هم وکړو. بیا دلته سوات کې نو څنګه ایکسپیرینس دی؟ خوشحاله اوسئ، عزتمند اوسئ. نواز خان ډېر مشکور یو. بس دا خو پوسټینګ ټرانسفر پوسټینګ خو چې کومه ده موږ هغه پارټ آف سروس دی. بالکل الحمدلله زه په ښه پوسټو باندې خدای ماته موقع راکړه. پوسټ هر یو ښه وي خو چې ته په ډیلیور کې اس پي اپریشن مردان هم پاتې یم، اس پي انویسټیګیشن مردان هم پاتې یم، پاکستان مشال بورډر کیس هم. سر تاسو ویلو اس پي اپریشن چې زه به لږ دمه شم، بیا تاسو د اس پي انویسټیګیشن میلاو شو، د دمې نه یو داسې کیس میلاو شو چې بیخي بس دمه چې د په قسمت سي نه وي. پهله ځل ما مینګل صاحب ما د دمې خواهش اظهار کړی ډي جي صاحب ته چې جی چونکه اس پی اپریشن سے موږ ډېر ټف پیریډ تیر کړی. اس پی اپریشن مردان په هغې سې هغه 400 یونیورسټۍ وال دغه هم وو، په هغې سې نور هم ډېر سویساید اټیک هم سوي وو. نو یو کال لګاتار چې کوم موږ پکې تیر کړی نو هغې نه بعد ما اس پی انویسټیګیشن ته دغه و چې زه به لږ چېرته پکې ریسټ به میلاو سي. خو هغه افسرانو زه هلته پوسټ کوم چې څرنګه افسرانو زه هلته پوسټ کوم همیشه د زما پوسټینګ افسران کوي او نیټ بیسس پوسټینګ نو هلته مشال بورډر کیس وسوی. نو بیا تاسو ولیده چې ډېر هائی پروفایل کیس و. الحمدلله وی سکسسفولي کنکلوډډ دیټ. هغه کنکلوډ شو سکسسفولي جي. هلته په سپریم کورټ سې به هم موږ ورته دغه خپل پراګرس سبمیټ کولی په هر هیرینګ باندې. نو الحمدلله هغه سکسسفولي کنکلوډ شوی. بیا هغې نه بعد پېښور ته رالم چې اس پي رورل یو کال اس پي رورل پېښور هم چیلنجینګ پوسټ و. بیا اس پي سټي پېښور، بیا اس پي سټي پېښور نه هغې نه بعد بیا 2019 سے بیا زه اس پی ڈی پی او نارت وزیرستان. هغه ډېر چیلنجینګ پوسټ و. افټر خړ کمر دی 2.5 year I served as DPO North Waziristan. بیا یو کال ډي پی او کرک چې هلته هم الحمدلله ډېر ښه ریزلټس رالو او کمیونټي ټرسټ وکړی. بیا کوهاټ ته رالو، کوهاټ سې موقع لږه میلاو شوه او په لږو ورځو سې الحمدلله ډېر ښه کار وشوی. هغې نه بعد بیا نومبر 22 سې او دې نومبر سې به بیا آلموسټ زموږ 1 year کمپلیټ سي. نومبر 22 نه واخله ټیل ډیټ زه ایز ا ډي پی او سوات سرو کوم لګیم تاسو تر مخه ناست یو. صحیح.
डी पी او نارت وزیرستان حقیقت خدا دی چې لومبۍ پوسټینګ وي او بیا هلته یو میلیټنسي وي هغه فیسنګ کول حقیقت خدا دی چې ګران کار وي. डी पी او ایز ا سوات تاسو سره اوس چارج دی د سوات په حالاتو را سره لږې خبرې وکړئ. انټریس کیسز کې تاسو کمی داسې ډېرې زیاتې کامیابیانې ترلاسه شو چې موږ وکړو چې ستاسو ډېر فیر انویسټیګیشن له کبله ډېرو خلکو ته سزاګانې میلاوې شوې. دغه د انویسټیګیشن د اکیوز دپاره څومره مطلب چې ښه انویسټیګیشن وشي د اکیوز دپاره سزا کې څومره ښه ثابتېدی شي؟ تاسو ډېر ویلډ کوېسچن وکړی دی. سوات که تاسو وګورئ سوات از ا ویری امپورټنټ ډسټرکټ آف د کے پی بلکې که زه په دې باندې غلط نه یم او د پاکستان پوره پاکستان سے د سوات یو میسیج جي سوات ته خدای یو ډېره ښکلا ورکړې ده. سوات ته چې کومه بیوټي میلاو ده هغه تاسو په ورلډ سي چا سره کمپیر کوئ دا فارنر راځي ټورسټ راځي نو هغه چې دغه ځینې یو میسیج وړي د سوات او خدا نه خواسته چې به ټورسټ راشي فارنر راشي هغوی سره چېرته داسې مس هیپ وشي هغوی سره چېرته ریوډ اټیچیوډ وي هغوی سره چېرته بل داسې کرایم وشي خدا نه خواسته بیا څومره نیګیټیو میسیج بجي لکه سوات از ا ویری سینسیټیو اینډ ویری امپورټنټ ډسټرکټ ما خبره کولو مقصد دا دی. اوس د سوات میسیج چې تاسو کله ټول ورلډ ته ورکوئ نو هغې دپاره د موږ ریکوایرمنټ ده چې وی نیډ ډرګ فری اینډ کرایم فری. ډرګ نه ما مطلب دا دی چې کوم هغه ډرګ نه چې کوم لایف سیوینګ ډرګ دی هغه په هسپتالو سه ډاکټرانو خو موږ ته ریکوایرمنټ ده هغه نه چې کوم موږ منشیات دي چې کوم معاشره تباه کوي نسل تباه کوي هغه نه موږ ته ډرګ فری اینډ کرایم فری سوات از اور بیسیک ریکوایرمنټ چې کله په دې باندې خدای موږ ته کامیابی راکړي او موږ مهنت وکړو او د دې فارمولا ډیره ساده ده جی. کمیونټي په موږ باندې ټرسټ کوي موږ به هارد ورک کوو as a public servant we are legally defined as public servant. اختیار خود خدای دی چې د موږ ذمہ داری دي موږ به ذمہ داری ل خپل مهنت سره ادا کوو. هغې نه بعد بیا چې کوم ټولو نه امپورټنټ شی دی پکې هغه د کمیونټي هم او د موږ هم نیت دی. انما الاعمال بالنیات چې کله په طور مسلمان د موږ ایمان دی چې د هر یو عمل دارومدار په نیت باندې دی نو چې د هغوی نیت هم دای چې موږ به کرایم فری او ډرګ فری سوات د خپل نوي نسل ته ورکو نو هغه هم را سره ولاړي نوی نسل به هم له موږ سره ولاړي د موږ فیوچر به هم سیکیور وي. بیا به صرف او صرف په سوات سے تاسو دپاره ټورسټ ته ویلکم کولی او هغوی دپاره به ټرافیک مینجمنټ او فیسیلیټیشن بیا به تاسو په ورلډ سے ګورئ دلته به اکنامیکل چې کوم اکټیویټیز دي د دوی چې کوم ټوټل معاش دی هغه په دې باندې ډیپینډ کوي. ډېر بهترین میسیج به ځي انشاءالله هغې سے موږ روان یو. تاسو منشیات په حوالې سره خبره وکړه. اوس تاسو ګورئ زه بار دغه یو خبره کوم چې ما اوس پورې په دې ټول سروس سے په دې ټول لایف سے یو هم داسې پیرنټ نه ولیده چې هغه خپل بچي ته ویلینګلی یو اماونټ ورکړي چې بیټا دا د تا جیب خرج دی دا د تا سکول د فیس دی او دا تا منشیاتو لپاره دی. ما نن پورې نه ولیده ما یو داسې فیملی نه ولیدله چې هغوی ته پته وي چې شفیع الله از اډیکټ دا خو یو اډیکټ پیشنټ دی او دا اډیکټ دی نارکوټک سے یا د په نارکوټک سیلینګ سے یا پیډلینګ سے دا دې نه کوي دا انوالو دی او هغوی کره دغه رشته راشي او هغه د اګری شي. څوک بچی هم نه ورکوي او څوک ویلینګلی خپل بچي ته دا پیسې هم نه ورکوي نو بیا چې بچی کله په دې غلطې لاره لاړ شي هغه که ماحول له وجې راشي که چېرته غلطو ملګرتیا له وجې راشي یا هغه چېرته فیشن له وجې راشي یا هغه چېرته بله مجبوري ورته جوړه شي یا په دې لت سے چېرته انفریارټي کمپلیکس کې وي هغې وجې نه پکې مبتلا شي نو بیا چې کله هغه اډیکټ شي هغه ته دا شی نه میلاویږي. زه ګورم په لانګ دغسې بیا اول د اډیکټ وي په پټه باندې د اډیکشن کوي خپل جیب خرچ نه خپل پیسو نه د هغه اډیکشن پوره کوي نو چې کله د اډیکټ سي بیا چې د ریکوایرمنټ سي او د باډي ته دا ریکوایرمنټ وي بیا چې دا د نشه غواړي نو دته خو پیسې نه میلاویږي جنون نو چې جنون پیسې نه ورته میلاویږي بیا د سٹارټ واخلي غلا نه صحیح بیا چې په غلا سي د نه کامیابی سو پورې به د کامیابی خو د غل جوړ سي یو عام سټیزن نه د غل جوړ سي چې د کوم مور پلار اسټ دی هغه ته د یو غل په شکل سره سي بیا چې د غل جوړ سي هغه نه بعد که چرته په غلا باندې به د کار نه کېږي بیا به د روډ ته راوځي بیا به د سنیچینګ کوي ډکیټي به کوي بیا به د ډکیټ جوړ شي بیا په اخسي که چا رزسټنس وکړه د خو به اډیکټ وي خدا نه خواسته په آیس د اډیکټ دی هیروین اډیکټ دی بیا به د مرډر کوي نو دا کرایم هم به په دې باندې زیاتېږي او چې کوم خلک معاشره خرابوي زه بار همیشه دغه ریکویسټ کوم چې هر منشیات فروشان چې کوم دي سپلایر دي سیلر دي دا کیټګری دغه باندې هیڅ قسم کمپرومایز نه دی پکار
کمیونټي به هم راوچتېږي، یوث به هم له موږ سره ودرېږي، علما به هم له موږ سره ودرېږي، ټیچر به هم ودرېږي، موږ سره به نوټیبل هم ودرېږي او دا به موږ ختمو. د موږ دا ایمان دی ایز ا ډسټرکټ پولیس افیسر سوات. زه درته وایم چې دا د ما ریسپانسبیلیټي ده چې دا شی به زه نه پرېږدم، چې دا زه نه پرېږدم. انشاءالله چې کومه جینون کمیونټي دا به ما سره ودرېږي. اوس فوټو په چوک سے لګول پکې د زما دوه خبرې دي. عزت خدای ورکړی دی، همیشه عزتدار سړی به تاسو عزت کوي، بې عزت سړی نه تاسو عزت توقع چې کوي به تاسو خپل کم عقل یاست. اج په عزت پوه نه دی به تاسو عزت وکړي. نو موږ چوک ډیفیم کوو نه، موږ د جرم نه نفرت دی، انسان نه دی. په تور انسان د هر چا قدر کوو. اوس که د توبه وباسي او د جسټیفاید سورس اف انکم وشي، جسټیفاید چې مخکې مې په دې ګټلې اوس مې دا دی، نو بالکل موږ به په تور انسان د قدر کوو. اوس په چوک سے د فوټو لګول دوه خبرې دي. نمبر 1 چې پولیس وال کلیر سي چې یاره پولیس وال چا سره نه دی ملاو، چې کم جرایم پیشه او کم دغه رجسټر منشیات فروش هغه ته وایو چې کم د عدالت نه چې کم سزا یافته دي، چې کوم مجرم کیټګری ته عدالت واچول، دا هغوی پکچر یې موږ لګولې، د هغه پلار نوم، د هغه قوم، د هغه هر شی راغلی، پته یې ولګېدله چې جی دا دی، دا معاشره خرابوي، دا د نورو بچي خرابوي، خو دا د دغه سړي بچی دی. دغه سړي ته خدای دومره توفیق نه کړی ور چې د خپل زوی ته تربیت ورکړی وی. اوس دغه یو پکچر سره تاسو ګورئ مور دین 100 آر کنیکټډ. د چا به دی خورئ، د چا به ورارئ، د چا به زوم وي، د چا به فرینډ وي، د چا به کلاس فیل وي. نو هغه چې څوک راځي یا به ګوري یا به وایي چې دا دی، نو زه درته بربنډوم، ما درته بربنډ کړو. اوس کمیونټي ته وایم چې راځئ، که چېرته پولیس سے لاس ګوتې برابر نه دي، که په پولیس سے څوک ملاو دی ما ته ووایه، که په وردۍ سے د منشیات فروش سره ملاو دی، زه به هغه منشیات فروش نه زیاته سزا دته ورکوم. دا د ما ایمان دی. که بدماشي، که زوروري، نو کمپرومایز، د خدای ذات زورور دی. او چې پوسټینګ چې د کله نواز خان په نیډ بیسس باندې وي، افسر دې لګی په خپل مرضي باندې، او د تا یو علاقې چې ضرورت وي او بیا تبادلې نه بعد چې ته بالکل یو ورځ ویټ نه کې او منډه وهې خپل نوې ذمہ داری ته، که هغه او ایس ډي ولې نه وي، که کلوز ټو سی پی او ولې نه وي، ته په هغې باندې خوشحاله نو بیا هېڅ ایشو نشته. او زه ګورم د هر سړي دغه ته خدا نه خواسته دی ډېر عزتداره سړی دی، که یو وارې دی غلط شوی ټیک د په هغه ځان چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د موږ سفارش نه کوي، موږ نه بخلي کېږو. خو چې دی رالی د دې آیس سیلر سفارش وکړو، د دې کورسۍ دا ریسپانسبیلیټي ده، دا د ما ذمہ داري ده چې بیا به زه درته وایم چې ته خو شریف سړی، تا خو دا کردار دی، تا خو معاشرې سره دا عزت دی، رسپیکټ دی. خو دا چې کم سړي ته سفارش کې دا خو د مرګ سوداګر دی، دا خو آیس خرڅوي، دا خو هیروین خرڅوي. نو آیا ته خبرې د هغې نه بعد هغه انسسټ کوي، بیا به د ما رویه ټوټل بدله شي، بیا د عزت هم خراب شوی، بیا هغه د دې کورسۍ حقدار نه دی چې په کومې کورسۍ باندې به زه عزتداره سړی کېنوم، بیا هغه فیسیلیټیشن سره راځي. هغه نه منم، سوال نه پیدا کېږي، څوک دې وګوري، ځان دې وګوري چې یاره زه د آیس سیلر سفارش ته ورځم، دی د جرأت وکړي، که په غلطي راشي زه به ورته شو کړم، بیا به دی وډرا کوي، او که دی نه وډرا کوي، دی په هغې سټینډ کوي، بیا که دا کورسۍ ځي، که څه شی ولې نه ځي، بیا سوال هم نه پیدا کېږي چې په دې باندې زه د سره کمپرومایز وکړم چې د زما بچي سبا اډکشن ته پرېږدي، خدا نه خواسته زه هم پلار مکافات عمل دي چې د نورو بچي خرابېږي او ما د پاسبان بیج لګولی دی او زه دلته ناست یم، هغوی ته زه پوره من مستقبل نسم ورکولی، هغوی نه زه ښه سټیزن نسم جوړولی، نو بیا خو به زما خپل بچي هم خرابېږي. ګورئ پولیس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د موږ د محکمې بنیادي شهید نواز خان ټو پروټیکټ لایف اینڈ پراپرټي آفټر الله آلمایټي الله، هغې نه بعد موږ ته دا ذمہ داري ملاو ده. لایف چې شی ده چې قتل به نه کېږي، پراپرټي چې شی ده چې سنیچنګ به نه کېږي، بیا چې سنیچر هم دنه جوړېږي، دی منشیات فروش اډکټ شوی، بیا منشیات خرڅوي، بیا منشیات سپلای کوي، نو سپلایر سیلر دا به انجام ته رسوم، په چوکو سے به درته بربنډوم، بازارو سے به درته شیم، هر چاته به شیم چې جی د سره رشته مه کوئ، د سره کته تعلق وکئ، او که کوئ په چوک سے دا درته ولاړ دي، بیا به تاسو خپله غلطي وي. نو چې دې نه بعد هم معاشره ما سره نه ودرېږي او ودرېږي لګیا دي، اوس خلک راوچتېږي. سر په سوشل میډیا په لارې باندې که موږ وګورو دې ته خلکو لکه یو ډېر پوزیټیو دغه دا میسیج رالو، نو د دې څه نتایج رالو؟ د دې نتایج به انشاءالله داسې وي چې یا به سواد پرېږدي یا به جسټیفاید توبه، قرآن شریف ضابط حیات دی، په قرآن شریف باندې به د ده دا بې حرمتي نه منه چې دی لاس کې دي، دی به ما ته سورس آف انکم شي چې
چې مخکې مې آیس خرڅول، چرس خرڅول، هیروین مې خرڅول، اوس مې دکان دی، اوس ډرایور یم، اوس دا ماته ملاویږي، مخکې دا ملاوي دی. بیا به کمیونټي چې کوم ایلډرز دي، چې کوم نوټیبلز دي، چې کوم ریسپیکټیبل دي، چې کوم د لوکیلیټي مشران دي، هغوی نه به زه جسټیفای کوم چې هغه جسټیفای کړي چې اوس د بهترین سټیزن جوړ شوی. بیا به زه ایز ا ډي پی او د سره ناست یم، که بل چاته نه ورځم د سره به زه کښېنم، د سره به یو کپ چای هم څښم، که د چای پیسې هم زه ورکړم، د ده به زه ریسپیکټ کوم ایز ا انسان. که د ده اصلاح کېږي زه پوینټ سکورینګ نه کوم، او که دی وایي چې زه به دا کار کوم، زه به داسې انجام ته رسوم چې دی به نورو دپاره نښه وي. سر د پولیس سپاه سالار هسې خو تاسو ډېر عزتمنې د اعلی اخلاقو مالک یې، هر سړی چې ملاویږي نو ډېر زیات خوشحالي. ستاسو په سپاه سالار په دغه د دورانیه کې د پولیس کې ستاسو د طرف نه د جزا او د سزا دا هغه قانون لاګو دی تر کومه حده پورې دی؟ هسې خو تاسو ډېر لکه مطلب هر یو کس ډېر په مینه ډیل کوئ، لکه د پولیس کې تاسو هغه سزا جزا هغه کوئ؟ زبردست سوال مو کړی دی. اوس موږ له آی جي صاحب سره د پوره د صوبې د آل 34 ډسټرکټ یو کانفرنس انسپیکټر جنرال اف پولیس اختر حیات خان ګنډاپور سره، نو هغوی په دې باندې ډېر فوکس و ایز انسپیکټر جنرال اف پولیس. هغه د صوبې ذمه دار دی، زه د ضلعې ذمه دار یم، د سپاه سالار نه یم، زه ذمه دار یم، ریسپانسبل یم. تاسو که د موږ فیګر وګورئ نن ډیټ پورې آلموسټ 800 داسې پولیس افیسرز دي چې هغوی ته ما سزا ورکړې ده او سخت سزا مې ورکړې ده. 800 کسانو ته 800 موږ ټچ کوو، 738 هغې میټینګ پورې وه، هغې نه بعد چې نورو ته چا سره هم کمپرومایز نشته چې بد اخلاقي وکړي. بهترین انسان هغه دی، بهترین مسلمان هغه دی، بهترین پولیس افسر هغه دی چې اخلاق یې ښه دی. بد اخلاقي به چا سره نه کوي. هر یو غریب سړی که هغه ریړۍ ورنه لګوي او هم د کور وزیر اعظم دی، د سره د زبان اختیار نشته چې دی به کنځلې کوي، په دې هم سزا ورکوم. دی به چا سره زیاتوب نه کوي چې چېرته د خپله انا راشي. حضرت علي کرم الله وجهه مثال موږ ته پروت دی چې کافر په دوکاړه په واچوله، دوی پاسېدل چې اوس دا خدای پر نه ده، اوس دا ما خپل ځان پاره ده. خپل ځان پاره به نه کوي، سرکار پاره به کوي، د وردۍ پاره به کوي، خپل فرض پاره به کوي. که دا اخلاق ټیک نه وي، که دی چېرته په کرپشن سره انوالو وي، که دی چېرته خدا نه خواسته انجسټس وکړي، چې په مرډر کیس چې په بل سي آی نیور ایور سپیر، او بیا که د منشیات فروش سره ملاوي او د معاشره خراب کړي، او په دې وردۍ سي د ما د پر منشیات فروش جوړ سي، او په دې وردۍ سي د ما د پر قبضه مافیا جوړ سي، او په دې وردۍ سي چې د پټانې سي ناز دی یو بی عزت بے غیرت سره چې د کرسي حقدار نه دی، او په کار دی چې د فوټو تانې نه بارو لګي، هغه ټاوټ دی، تانې خرچي، هغه د وردۍ خرچي دی، هغه قیمت لګي، او هغه جسټس خرابوي. او دا چې کوم جسټس انشور کول او خدای د ریسپانسیبিলিټي ورکړه ده، د پټانې سي ایز ا پاسبان ناز دی، او دغه په کرسي کې نه، او عزتدار سره چې لري نه بار نه ګوري چې هغه د قبضه مافیا ناز دی، منشیات فروش ناز دی، او لا سی چو صاحب سره او مورس صاحب سره او ډي اس پی صاحب سره خدا نه خواسته او ډي پی او صاحب په دفتر سي چایس کی او ناز ته دا باغزي نه منډه کی. وی ار پبلک سروینټ لیګلی ډیفاینډ ایز پبلک سروینټ، هرچا عزتدار سره ریسپیکټ وکاو. وی ار پبلک آفیس هولډر، دا د پبلک آفیسز دي، پبلک د پر دروازې موږ د زړه موږ د دفتر هر وخت کلاو دي، اب راځي اب موږ ته سپینه خبر کوي، موږ به د سپینه خبر کو. ساده فارمولا مو ده، په شیشه سي خپل مخم ګورو نواز خان او بل ته هم شیشه خایو. د مومنت هی کراسز لیمټ نو وخت به ځای شي ځای ته براول، او چې عزتدار دی خدای عزت ورکړ دی، زه هغه ته ډبل ریسپیکټ ورکوم. او چې بی عزت سړی دی، بی عزت کار سي انوالو دی، یا خو د توبه طیب سي یا د سواد پرې دی، یا به بیا د خپل انجام ته انتظار کوي. ورځ به ما نه بچي، دوه ورځې به بچي، او که د ما په فورس خدا نه خواسته څوک سره ملاوي، هغه به هم یو مثال جوړوم.